بخاری شریف کې دویم جلد کې د حضور پاک یو کلام یو صحابي نقل کوي. ابن عباس کلام کل ما شئت والبس ما شئت ما افتات خصلتان صرف ومفیله، چې سفر یې هغه خوا او چې سسکي بس کا او چې څه غوندې هغه غونده. خدای دا مونږ له پیدا کړي دي او دوه خبرو ته خیال کوه. یو تکبر در کې رانشي، بنګله کې اوسېږي او د کچکو خاوند ته سپکو نه ګوري، که موټر کې ګرځي او د ټانګې والا ته سپکو نه ګوري، یا غریب دغه ته ځان ته دا د خدای نعمت کړه، خدای دا تا راکړي چې دا نه ما به څه کولی. دا په سړکونو کې چې پراته دي او خلکو ته لاسونه نیسي ړانده ګوډ، نو دا اوس د دوی فخر څه په ده. نو ته به خدای شکر دی چې دا دې راکړي دي، نو چې شکر دې پې ادا کړه نو هغه نعمت خدای خوشحاله شي او دا وبندل شي. نو یو تکبر در کې رانشي. تکبر دې ته چې خپل انسان ته سپک ګورئ، صرف د خپل ایماندارۍ په بنیاد. ګناهګار ته هم سپک نه ګورئ، کیدای شي چې دغه ګناه تا کې نه خو تا کې بله ګناه ځان ته هر سړی ملا بادر وایي. ملا دې په ملایه نه توګه کېږي، داسې ګناه کې به مبتلی چې هغه به بل سړي کیني. نو ګناه ته سپک ګوره، خو مسلمان ته به سپک نه ګورې. ته به ټیک ته ګناه ښه شی نه دی، خو کیدای شي چې خدای توفیق ته توبې ورکړي، کیدای شي چې دا ګناه ورته خدای معاف کړي او ما خدای په بله ګناه ونیسي، نو زه د قیامت پر ورځ د ده نه زیات رسوا نه شم. نو تکبر ونه کړي. دویم دا ده چې د شرې د پولو نه ور وانوړئ، ریخم وانه غوندې، دو ګوړه بوسکي وانه غوندې، د سرو ګوته وانه چې هغه کار ونه کړي چې خدای او رسول پې خفه کړي. باقي د دنیا نعمتونه فروس کا. مسلعي ملا یو شعر ویلی فارسی کې، د هغې ترجمه دا چې د زمن مثال د کشتۍ دی او د دنیا مثال د دریاب دی. خدای دنیا نه منع کړی، خو تا ته وایي زړه ته مه ننواسه، ایمان بې مه راوړه. کشتۍ چې د دریاب د پاسه روانه وي، نو د یوې غاړې نه بلې غاړې ته ورسېږي. او که کشتۍ ماته شو اوبه پکې ور داخله شي ور ننوتی دی، نو کشتۍ هم ډوبه شي او کشتۍ کې چې څوک دي هغه به ټول ډوب شي. وی دا دنیا د دریاب په شان ګڼه او دا زړه د کشتۍ په شان ګڼه. د دنیا نه فایده ده خو زړه ته یې مه داخله. دا په څه معلومېږي چې یاره زما زړه کې خو دنیا نشته، زما په لاس کې دنیا ده. دا فار سړی زه به ځان ته ټولونه زبرګ وایم، بل به زبرګ وایي. هر سړی وي یاره ته معلوم دنیا بدې شي، خدای دې دنیا وکړي. نه دا ستا په کردار او په عمل به معلومېږي. یو وخت دی، داسې وخت چې دلته د مونځ وخت هم دی او دلته د دکان وخت هم دی. خریدار درته ولاړ دی، بانګ وشو مثلا جمع تیار، نو که دغه وخت کې د مانځه نه لاړئ او د دنیا کار ورو دا به کېږي وروسته، نو دا واقع د ستا لاس کې دنیا د زړه کې د نشته. او که نه دغه وخت کې د هغه مونځ پرېښه او د دنیا کار پسې مبتلا شي، نو معلومېږي دا چې ستا زړه کې دنیا ده. د دنیا کار ضروري دی، خو چې د آخرت سره مقابله راشي، هغه وخت کې به د آخرت کار مخکې کې او د دنیا به وروسته دی.